أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سورة يوسف 6 نمبر آیت थे. په دې 6 نمبر آیت کې د یوسف علی السلام ته د یعقوب علی السلام طرف نه تسلی ذکر کیږي. یعقوب علی السلام چې یوسف علی السلام ورته خپل واقعیا بیان کړ چې ماته څه خوب لیدلې دي. یعقوب علی السلام ورته ویل دا خوب دې هیڅ چاته ونه وي او خاص کر خپل وروڼو ته یې ونه وي چې د دشمنۍ سبب جوړ نشي، ځکه چې د دې نه وروسته به الله تعالی ډېر څه درکړي، ډېر نعمتونه به درکړي او د نعمتونو خاوند سره چونکې کینه کېږي نو تاسو سره به کینه کېږي. نو یو طرف ته کې د نعمتونو ورکول دا خوشخبري وه، ښه زیری وه، لیکن دویم دا چې نعمت مالک سره به کینه کېږي، خلک به مخالفت کوي، دشمنان به پیدا کېږي. نو دا یو غم یو مصیبت دی په دنیا کې او د دنیا اکثري غمونه د کینو د وجې نه راولاړېږي. نو دا د غم خبر. نو په ننني سبق کې یعقوب علیه السلام تسلي ورکوي چې خیر دی، که ستا مخالفین پیدا کېږي او دشمنان دې جوړېږي، لیکن د دې باوجود د الله تعالی امداد ستاسو سره دی. وکذلک یجتبیک ربک، همدغه شان به الله تعالی غوره کوي تا لره. یجتبیک غوره کوي به تا لره ربک رب ستا. څه شي دپاره به دې غوره کوي؟ د نعمتونو احساناتو دپاره به دې غوره کوي. په تا باندې به ډېر زیات احسانات کېږي، ډېر لوی عزت به الله تعالی درکوي چې د هغې ظهور په مصر کې بیا وشو، چې کله مصر کې الله تعالی حکومت ورکو او ډېر لوی عزت یې ورکو. ويعلمك او خایبتاته من تأویل الاحادیث، تعبیرونه د خوبونو، احادیث جمع د حدیث ته په معنا د خوب سر راځي. تعویل انجام ته ویل کېږي، تعبیر ته ویل کېږي. نو چې څنګه الله تعالی نور نعمتونه درکوي، دغه شان به تا ته د خوبونو په تعبیرونو باندې هم پوهېږي. تا ته به د خوبونو علم وښیي چې خوب څومره قسمونه دي، بد خوب به ته څنګه معلومې، او دغه شان د کې د هغې تعبیرونه به صحیح، انجام به صحیح. نو دا علم به الله تعالی درکړي. ویتم نعمته علیک، او پوره کوي به الله تعالی نعمت خپل پتا باندې. دې کې اشاره د نبوت چې تا ته به الله تعالی پیغمبري هم درکوي، چې پیغمبري د ټول نه اوچت او لوی نعمت دی. نو دې ځای کې د دریو نعمتونو ذکر وشو او دغه درې نعمتونه پتا ورته تسلی باندې یوسف علیه السلام باره کې یعقوب علیه السلام یاد کړو. نو پوره کوي به نعمت خپل علیک پتا باندې، یعنی تعالی به پیغمبري هم درکوي، ته به پیغمبر کېږي، د خوب نه معلومیږي. وعلى آل یعقوب، او په خاندان د یعقوب علیه السلام باندې، کما اتمها، لکه څنګه چې پوره کړه د نعمت علی ابویک، ستا په پلارونو باندې، ستا په دو پلارانو باندې، من قبل د دې نه مخکې، ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی، و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی، د یې نیکونه دي. معلومیږي دا چې د اب اطلاق د پلار نه علاوه په نیکه باندې، ډر نیکه باندې هم کېږي، تره باندې هم کېږي، دې ته هم پلار ویلی کېږي. عربی کې په دې باندې اطلاق کېدی شي. نو څنګه چې اب چې کوم دی اصل کې پلار ته وایي، لیکن دا نیکه باندې اطلاق راځي، ترونو باندې هم راځي، دې ته هم پلار ویلی کېدی شي مجازن. دقسې حال د ټکي د دی، مور ته وایي، لیکن د دې اطلاق په نیا او ډر نیا او داسې پورته هم کېدلی شي. دا یو اجتهادي کلیت معلومه شو. نو په دې وجه باندې ټولو کتابونو لیکلي دی چې محرمات چې کوم دي قرآن کوم ځای کې ذکر کړي، دلته کې لیکلي دي چې په تاسو باندې ستاسو میاندې حرامې دي، د نیاګانو ذکر پکې نشته، احادیثو کې هم داسې څه بحث نشته. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په معنا د اصل سره دی. نو اصل د انسان دپاره د مور او پلاري او نیا نیکه پورته د چا په وجه باندې چې د وجود راغلی دی، دنیا ته راغلی دی، دغه ته اصل ویل کېږي، اصول. نو په معنا د اصول سره د اساس اصول په تاسو باندې حرام دي، نو مجازي معنا شو. او اصولو کې بیا نیام شته او ډر نیام شته، ټولې نیاګانې پکې شاملې دي، مور هم پکې شامله ده. نو دا اجتهادي مسله شو او اجتهادي کلیت معلومه شو. دې ځای نه کم خلک چې د اجتهاد مخالفین دي او د مجتهدینو دشمنان دي،
لکه څنګه چې امام قرطبي رحمه الله په تفسیر قرطبي کې ذکر کړی دی چې په دې امت کې چې کومې 3 او یا ډلې را پیدا کیږي 2 او یا ډلې باطل دي یو حق پرسته ډله ده د 2 او یا باطل ډلو کې یو ډله به د مجتهدینو دشمنان او دی وایي چې مخکینی امتونه به ګمراه شو نو 2 او یا ته ورسېدو او دا امت چې کله ګمراه کیږي 3 او یا ته رسیږي مخکینی امتونو کې مجتهدین نه وو ځکه مجتهدین د ضرورت نه وو هغه وخت به چې کله فتنې را برسېره شوې بل پیغمبر به راورسېد لیکن نبی علیہ السلام اخیرنی پیغمبر دی د دې نه وروسته بل پیغمبر ناراضي او مسائل ل قیامت پورې جدید ماډرن مسائل پیدا کیدي شي نوې نوې مسائل پیدا کیدي شي لکه تاسو خیال کړئ یو انسان نه یې نستل بل ته لګول یو انسان نه یو اندام را بیلول لکه ګوردا بیلول بل اندام ته انسان ته لګول سترګې لګول دا ماډرن مسائل جدید مسائل دي په شان کې بسونو نور روزه کې ستن لګول شو ډریپ لګول شو بجاز کې سفر دی مونږ کول کم طرف ته مخ کی او مخ کې مخ نه کې مزدو کې کوي کی دا ماډرن مسائل دي دا شان موبایل له جیب کې پروت ته سړی ترنګ راغی دی چت کو او نو وسوای چې مونږ یې مات شو کمات نشو ماډرن جدید مسائل دي نو د قیامت پورې ماډرن مسائل نوې نوې پیدا کېدي شي او بل پیغمبر راځي نه نو دغه ضرورت چې کوم دی الله تعالی د مجتهدینو په ذریعہ باندې پوره نو دی امت ته مجتهدین ورک نو دې کې مجتهدین پیدا شو مخکینی امتونو کې مجتهدین د ضرورت هم نه مجتهدین هم دې کې ضرورت شته مجتهدین پیدا شو او دا خپل اصول خپل کتابونه موجود دي نو په دې وجه چې کله دې کې مجتهدین پیدا شو نو جوړه د مجتهدین دشمنان شو نو دا امت دریو ته ورسید اوس کوم خلک ته مجتهدین دشمنان دي او سار ماقام لګیای چې د الله قران معنی یو حدیث معنی یو امامان دي چې یو امامان غسي کوي د دې خلکو پیشنګوي خو نبی عليه السلام کړی و چې لاینا اخر هذه الامه اولها دې پتنو کې چې کوم خلک را پیدا کیږي نو دا مخینو خلکو معنی نه کانو خلک معنی الا ان تان وي هغه معنی به بد وي نو مجتهدین خو اولنې خلک دي کنه خو امت کې بهترین خلک دي اولنې خلک دي خو بهر حال باندې عوام خلک دي معنی دوک کیږي چې یاره بس قران او حدیث ومنه او نور هر څه شاته کده ممنه دې ته ضرورت نشته او دا خلک د بخاری حدیث نه مانی د ترمذی حدیث نه مانی د دې حدیث نه مانی دا غزي حدیث نه مانی نو دې خلکو نه تاسو کوي چې تاسو کله د مجتهدینو دشمنان یې په ایمان یې وایي چې د نیاګانو سره نکاح واره کې تاسو عقیده لرئ که تاسو وایي جایز دي قطعي کافرانو په کفر کې مشک نشته نو دا خو نشي ویل چې جایز دي نو بیا څه جواب کوي د کم زنه حواله ورکوي نو که ډېر هم چل ور وکي وګي خو د مجتهدینو اصول ته برابر پاتې بیا په خپل براش بل لار د دین نشته لیکن دای مجبوری ده چې بس مجتهدینو پسې وغپي د عربو کې یو کس ته د مجتهدینو پسې مسلسل لګي چاري تپوس کړي دی چې شیخ صاحب او تاسو خو لوی لوی محدثین یو تاسو وایي چې ټول دین قران او حدیثو کې په صراحت او وضاحت سره موجود دي او ته مجتهدینو اجتهاد ته ضرورت نشته دا راته وایي د میخه بشریت کې صحیح ست لري دا څه شی دی قران او حدیث سوي چې حلاله ده که حرامه ده یو خبره شو قربانی ته کیږي که نه کیږي دا غي د لپاره شرایط سوي قربانی د لپاره چې کوم شرایط عام طور غوا غړي بيزي کې چې کوم شرایط وښ کی او حدیثو کې موجود دي لیکن د میخه باره کې تاسو وایي چې سو کالو ینو کی که نه کیږي حلاله ده که حرامه ده دا د قران او حدیث برنا کې وضاحت وکړي نو دی غریب خود قیاس او د اجماع قائل نه دی د مجتهدین او اصول د جواب بس کیږي خلک به خبريږي نو دی غریب دې جواب کوي چې یاره موږ دې جواب کوو چې دې ته امام ابو حنیفه چې حلال ویل ده نو تاسو راته وایي چې دا حکم د قران او حدیث مخالف لګول که موافقي لګول که تاسو وجه مخالفي لګول خو تاسو په امام سے به الزام ولګاو او که تاسو وجه موافقي لګول د قران او حدیثونه مثلا معلوم کول نو تاسو ما دلیل هم دي نو ګوره سم منګړه دلیل چې دا څه شي د هیڅ شي نشو دا ځان خلاصول شو دا غریبانو سره بل لار نشته د مظلومیت زګینې دي چې په دې زګینو کې پساويږي عوام خلکو باندې چالاکیان وکي لیکن بیا چې کله چا سره مخامخ شي نو گیر شي پساو شي به په دې چالاکو باندې ځان خلاصي نو دې زګینو کې و اجتهادي مسله معلومیږي چې ابو څنګه چې په اصلي پلار باندې اطلاق کېږي چې دسی په نکاح باندې اطلاق کېږي په ترونو اطلاق کېږي نو ځکه کما اتمها على ابويك من قبل ويسرن چې الله تعالی د نعمت پر کړه او پلارانو ستا باندې د دین مخکې چې ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د یوسف علیه السلام سره نکی دي او دغه شان د اسحاق او اسحاق علیه السلام اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام مرور دی نو دا هم په طریقه باندې نکش ان ربک بشک ربستا علیم پویا دی حکیم حکمت والا دی
دا مضمون تسلی شو د یعقوب علیه السلام له طرف نه یوسف علیه السلام ته چې دین په لاره کې کړاوونه شته، مخالفتونه شته او ډېر خلک به پاسیږي، به تاسو به الزامات لګوي، مخالفت به کوي، سازشونه به کوي، لیکن یا ساتئ چې د الله تعالی احسانات، نعمتونه، ملګرتیا ستاسو په طرف باندې ده، لہذا مایوسه کېږئ مو چې الله ری په طرف باندې مایوسه کېږئ مو او دا هر څه تېروه. لقد کان یقینا شته دی فی یوسف په واقعه د یوسف علیه السلام کې و اخوته په ورونو د هغې کې آیات ډېرې نښې للسائلین د پاره د سوال کوونکو. دې ځای کې د آیات چې کوم دی د یهودیانو یا د قریشو د دویم روایت مطابق د هغې د سوالونو تفصیلي جواب شو او دې سره سره د واقع اصل فایده چې کومه ده نو هغې طرف ته اشاره شوه. مخکې موږ ویلو چې د سورت یوسف د نازلېدلو باره کې دوه واقعات مشهور دي. یو واقعه دا ده چې قریش رالو، عرب مشرکان یهودیانو ته یې وویل سوالونه راوښایئ چې په نبي علیه السلام یې وکړو. دی وایي چې زه پیغمبر یم، ما ته د اسمان نه کتاب نازلېږي، نو تاسو ته خو هم نازل شوي، تورات او انجیل نازل شوي دي، د تورات او انجیل نه راته سوالات راوښایئ چې موږ پرې ترازونه وکړو چې دی حل کولی شي که نه شي حل کولی. نو دغې خلکو ورته وویل، یهودیانو ورته وویل چې دا تپوس دې وکړئ چې یوسف علیه السلام بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په مشرۍ کې انقلاب وکړو، د فرعون خلاف د دوی انقلاب راغی، د فرعون سره مخالفتونه رالو، فرعون د دوی د لاس نه غرق شو او د دوی مرکز چې دی نو مصر وګرځېد. دا انقلاب په مصر کې راغی، حالانکې د بني اسرائیلو اصلي مرکز چې دی دا شام د مصر نه دی. نو په دې مصر کې دی بني اسرائیلو څه کول؟ مصر ته څنګه رالو؟ هلته د فرعون سره دومره لانجې او بحثونه څنګه رالو؟ ویل دا سوال تپوس دې وکړي. نو چونکې نبی علیه السلام خو تعلیمات ته نه د بهر ملکونو سفر یې نه وي کړی، تاریخ یې نه و لوستلی چې دا څه چل شوي او دا خو تاریخ مسله وه. تاریخ باندې خو اهل کتاب پوهېدل، عیسایان او یهودیان پوهېدل. نو ویل په دې ځای کې به نبي علیه السلام سره جواب نه وي، که دا پیغمبر نه وي نو جواب به ورسره هم نه وي، که پیغمبر یي اسمان نه به د وحي کېږي ټیک ورته لاره ښیي چې دا داسې چل شوي. نو یوسف علیه السلام واقعه نازله شو. یوسف علیه السلام واقع نه په خپله معلومه شوله چې د دوی مرکز و شام، لیکن یوسف علیه السلام چې کله ورونو خرڅ کړو، کوی ته واچو، کوی نه بیا قافلې والا وی ور دوی په پیسې واخیستلې، مصر ته منتقل شو. مصر کې الله تعالی یوسف علیه السلام له حکمرانی ورکړله او ردوی پرونو باندې بد حال لاغې زبردست قحط پې نازل شو او دا قحط سالۍ په دوران کې یوسف علیه السلام د خپل ورونه مصر ته راوغوښتل. یعقوب علیه السلام د غون خاندان سره مصر ته منتقل شو، هلته حکومت کاوه. نو په دې وجه باندې بني اسرائیل د شام نه مصر ته منتقل شو. لړنه جواب یې دا شو. نو للسائلین سوال کوونکو نه مراد یهودیان او د قریش مشرکان ته مراد، د عرب مشرکان ته مراد شو. نو الله تعالی په واقعه د یوسف علیه السلام د هغې برونو کې ډېرې نښې دي د پاره د سوال کوونکو چې سوال کوونکي یهودیان دي او عرب مشرکان دي. هغې جواب پکې موجود دی چې د بني اسرائیل له شام نه مصر ته څنګه منتقل شو. آیاتون دا جمع د آیتون ده. آیتون چې کله حمزه باندې کړه زبر شي په یا باندې ساده زوري آیتون دا مفرد دی. آیات د دې جمع راځي چې کله په دې یا مسر کړه زبر راشي د جمع ده. دلته کې ډېرې نښې دي، ډېرې نښې چې کوم دی نو د دې نه علاوه د دغې واقعې نه علاوه د دغې جواب نه علاوه پکې نورې نښې هم شته. لکه مثال په طور باندې یوسف علیه السلام سره رونو دشمني وکړله، دشمني ورسره ولې کوله؟ کینې ورسره کوله. نور هېڅ غلطي د یوسف علیه السلام نه و، خو د کینې بنیاد و چې رونو ورسره کینه کوله. دی د خپل کور نه بېلارې کو، کوی ته یې واچو، خرڅ شو او مصر ته منتقل شو چې دې خیال دا و چې بس د علاقت یې وزګاره شي او د دې نه بعد زمونږ پلار چې کوم دی چې د دې سره ډېر محبت کوي، هغه د محبت زدګي نه یې ورک شي، موږ ته به محتاج شي، بیا به زمونږ قدر کوي، بیا به زمونږ خبره اوري، زمونږ خیال به ساتي. په دغه اسره باندې د شام وزګار کړو، دې مصر ته منتقل شو. لیکن دغه خلک دی چې الله تعالی د یوسف علیه السلام خپو ته ور واچول او دوی راله او د هغې د یوسف علیه السلام کور ته راله مېلمانه شوي دي او دانې دې غواړي چې موږ له په بوجو کې دانې واچوه قات دی چې څه ګزاره وشي. او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی یوسف علیه السلام هغه وپېژندل او بیا د خپل ځان وښودو، تعارف یې ورسره وکړو، رونو باندې ورخطایي راغله چې یاره دا به اوس څه کېږي؟ ته یو سړی کوی ته وایه چې دومره مرګ سختې په تېرې کې به خلکو باندې خرڅ کړې، ته ژوندی پرېږدي او به تا داسې پرېږدي. رونو سره غم پیدا شو چې اوس به څه کېږي؟ دا د مصر بادشاه دی او هغه سړی دی چې موږ کوی ته اچولی دی، اوس به څه کېږي؟ یوسف علیه السلام ورته وایي لا تثریب علیکم اليوم، بس ماف کړي مې، هېڅ کار مې د سره هم نشته. دغه شیطان چې زموږ اساسو منځ کې دښمنیان راوستلې وي او ما معاف کړی یې، زما در باندې څه نشته.
همدغه شان کې نخښه چې کوم دا د عربو دپاره د یهودو دپاره د نبی علیه السلام زندگی وه. نبی علیه السلام پیغمبر شو، خلکو نه برداشت کوو چې دا ردی خاندان دی، د هغې خاندان دی، اسماعیلي کورنۍ کې نه دی، اسماعیلي خاندان کې دی، دا په اسرائیلي خاندان کې نه دی او دی اوس ورکول غواړي. نو دی د مکې معظمې نه په هجرت باندې مجبوره کو او په سختو حالاتو کې د مدینې منورې ته منتقل شو. هلته کې کړاوونه سخت تېرولو نه بعد الله تعالی هغه ورځ راوستله چې د نبي علیه السلام په لاس باندې مکه فتح شوله. ټول خلک د هغې خپو ته راوغورځېدو او ټول خلک راغې د هغې نه معافي غوښتله او نبي علیه السلام دغه اعلان وکړ چې لا تصریب علیکم اليوم، ټول مې معاف کړي، هېڅ چا نه مې انتقام نه اخلم، تاسو معافي. نو ویل دغه شانته کې د یوسف علیه السلام واقعه او د نبي علیه السلام واقعه په یو لیول باندې روانه ده. همدغه شانته کې به د نبي علیه السلام سره کېږي، اخري انجام به همدغه شان جوړېږي. د دې نه علاوه پکې هم ډېر زیات سبقونه موجود دي، ډېر زیات احکام پکې موجود دي چې د هغې باسه په خپلو ځګونو باندې راشي. نو للسائلین یا عام یا یهودیان او مشرکان مراد دي او یا د عام عبرتونه وعظونه نصیحتونه مراد دي. اذ قالو په هغه وخت کې چې دوی وویل. د دې ځای نه اخوا د یوسف علیه السلام تفسیري واقعه شروع شو او دا واقعه تقریبا په مختلفو مقاماتو باندې شامله ده. مختلف مقامات په دې کې به راشي. دې کې یو مقام چې کوم دی د 8 نه واله د 18 پورې په دې کې به ذکر کېږي. یوسف علیه السلام د واقع یو حالات یو مقام او د دې 18 پورې چې کوم دی نو د یوسف علیه السلام د ورونو 15 چلونه چې د یوسف علیه السلام خلاف احساس کړي سازشونه، د 15 سازشونه به د یوسف علیه السلام د ورونو ذکر شي چې اول خپل منځونو کې مشوره وکړله د یوسف علیه السلام د ورکولو دپاره. بې پلار سره دوکه وکړه، د یوسف علیه السلام سره غداري وکړله او دغه شان بلې طریقه باندې 15 مکرونه چلونه د هغې بیان به راشي. د دې واقعې نه معلومیږي دا چې د هیڅ چا په ظاهر باندې فوري حکم جاری کول صحیح نه دي، بلکې حقیقت معلومول ضروري خبره ده. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې یو سړی راغی چې چا وهلی او سترګې ته راایستې وه او سترګه اوس په لاس کې ورسره وه. قاضي ته درخواست وکړي چې زما دا سترګه یو ظالم راویستله، دا زما په لاس کې ده او ما راته انتقام والی. یو ډېر زیات فریاد یې کوه. عمر بن عبدالعزیز رحمدله بادشاه او هغه ډېر په جذبه کې راغی. قاضي ته فوري حکم جاری کړ دا کس ونیسئ او سترګه دې وباسئ. قاضي ورته ویل داسې مه وایه، سړی به نیول غواړي، معلومول به غواړي، نیول به غواړي، لیکن سترګو د ایستلو خبره په الحال ته حکم مه جاري کوه، ځکه چې تا خو د دې سړي سترګه ول چې راایستلې ده، خو کیدای شي که دا سړی لګېدلي د هغې نه دا دواړه سترګې راایستلي او دغه ملګري لګېدلي د نه یوه سترګه راایستلي، اوس هم یوه سترګه د قرض پاتې راایستل غواړي، نو بیا به څنګه چل کېږي. عمر بن عبدالعزیز حیران شو چې تا قاضي څنګه خبره وایي. بیا ورته قاضي وایي تاسو د یوسف علیه السلام دې واقعې ته نه ګورئ چې رونه رالو کمیس یې راغستی دی بګینو ستور دی او 10 کسان دي پلار ته جاړي په خپلو کې د ځان اچوي، د پیغمبر زامن دي چې موږ داسې لوبې کولې او شرمخ راغی زموږ ورور یې مات کو او دا کمیس دې بس پاتې شو نور یې وخوړ ختم شو. او حالانکې دا 10 واړه دروغجن دي او دی چل ساز کړی دی، سازش باندې دی بولیم دی، ولته کې بیا کمیس دې وښکلی دی په بله پرده یې نه کې لړلی دی او یوسف علیه السلام ښه ژوندی دی، شرمخ هم نه دی خوړلی. تاسو دې واقعې ته نه ګورئ. نو یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ویل دې خبرې تصدیق ونه کړه چې تاسو رښتیا وایئ که دروغ وایئ، او ویل ممکن ده چې تاسو یو چل ساز کړی داسې وویل او د دې رونو تصدیق یې ونه کړو. نو معلومېږي دا چې چا په ظاهر باندې حکم جاري کول صحیح نه وي. نو په دې ځای کې د رونو یې 15 چلونه ذکر کېږي د یوسف علیه السلام د مخالفت او د هغه د ورکولو دپاره ختمولو دپاره او د دې بنیادي سبب چې کوم هغه کینه او بغض نور څه شی پکې نه و، ځکه د دوی الفاظ به وروسته راشي چې موږ ډېر یو، زموږ طاقت سیوا دی، موږ د پلار خدمت ډېر کوو او پلار هم ساده دی، د سره مینه ډېره کوي، موږ سره کمه کوي. بس د دې وجه نه یوسف علیه السلام ختمول پکار دی. نو بنیاد یې کینه شو. نو د دنیا کې ډېر زیات ګناهونه د کینې په وجه باندې کېږي. تفسیر احسن الکلام ذکر کړی دی چې کینه هغه مصیبت دی، هغه جرم دی چې دا دومره زامن د خپل پلار د پیغمبر ګستاخۍ ته راوچت کړو، خپل پلار ته ضلال مبین ښکاره ګمراهۍ ورته ووایو. دغه شان د خپل رور د شهید کولو په سوچ باندې دی کار شروع او د هغې دپاره مختلف دروغ او قسمونه جوړ کړل د څه وجې نه؟ د کینې د وجې نه. وایي د اسلام مخالفتونه په دنیا کې ډېر ظلمونه د کینې د وجې نه کېږي چې خلکو کینه راولاړه شي چې داسې وشوه داسې ولې ونه شوه. الله وایي اذ قالوا په هغه وخت کې چې دوی ویل
لیوسف خامخ یوسف علیه السلام او اخوه د هغه ورورو احب الی ابینا ډیر خوښ دی زمونږ پلار ته زمونږ پلار سره مینه ډیره ده او د دې د مینې وجه دا وه چې یو دا ده چې ممکن ده چې قدرتي مینه وي د یعقوب علیه السلام په زړه کې د یوسف علیه السلام او دویم دا ده چې یوسف علیه السلام کوم خوب لیدلی او د هغې نه یعقوب علیه السلام ته اندازه وه چې دا کس به پیغمبر کېږي او د پیغمبر سره مینه د هر چا فریضه ده د دیني خدمتګارو سره مینه د هر چا فریضه ده نو پلار یې ورسره خامخه مینه کوله مخکې نه ورسره مینه کوله ونحن عصبة موږ یو جماعت یو عصبه جماعت ته ویل کېږي 12 کسان او دا شان عصبه طاقتور ته هم ویل کېږي چې موږ طاقتور یوسف علیه السلام وړوکی دی ماشوم دی د خدمت قابل په الحال نه دی او موږ طاقتور خلک یو ځوانان د پلار ټیټ خدمت هم کولی شو نو پلار له پکار و چې زموږ سره مینه کوله چې موږ خدمت کوو او د کمزوري ماشوم سره مینه کوي نو ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا پلار زما خامخه په خطایی کې ښکارا دی ښکارا خطایی کې دی ضلال د خطایی ته ویل کېږي ګمراهۍ ته ویل کېږي چې سړی خپل اصلي لار پرېږدي بغیر د لار روان چې ته ضلال ویل کېږي ضلالت ګمراهي چې کوم دا خطایی د دوه قسمونه دي یو دا د انسان په دنیاوي کارونو کې خطا شي یعنی فائدې په یو کار کې دی فائدې په بل ځای کې لټوي نو دا دنیاوي خطایی ده او دویمه دا ده چې دویمه خطایی دینی ده چې په دین کې کار یو شان په کار حکم یو شان ته کوي او د عمل بل شان ته کوي دا دینی خطایی شو اوس دا ده چې یوسف علیه السلام ورونو خپل پلار ته ضلال مبین نسبت کړی دی چې دا ښکاره ګمراهي کې دی کومه ګمراهي یاده کړې ده تفسیر مدارک او تفسیر قرطبي وایي چې دې کې د رای غلطي ذکر کړې ده چې د یعقوب علیه السلام رای غلطه ده یعقوب علیه السلام ساده دی رای نه لري دنیاوي ګټو تاوانونو باندې پوهېږي نه ځکه دنیاوي ګټه دوی ویل رونو ویل چې داسې کېږي چې د چا نه فایده وي نو هغې څخه خلک تعلق ساتي چا نه فایده نه وي هغې سره تعلق نه ساتي نو فایده زموږ نه ده او د محبت د ماشوم سره کوي نو دا د رای غلطي شو اوس یعقوب علیه السلام ته دا نومونه نسبت کول چې د رای غلطه ده په دنیاوي کارونو باندې نه پوهېږي ساده دی تفسیر قرطبي او تفسیر مدارک ذکر کړی دي چې داسې نسبت پیغمبر ته کول ګناه کبیره ده لویه ګناه ده لیکن اولنۍ نسبت چې په دین باندې نه پوهېږي نو دا بیا قطعي کفر دی سره و چې پیغمبر چې دی دا ګمراه دی په دین باندې نه پوهېږي دا څه شی شو قطعي کفر شو نو د یوسف علیه السلام ورونه کافران نو ګمراه نو په دې وجه موږ وایو چې د یوسف علیه السلام د ورونو خیال داسې و چې یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام د دنیایي کارونو باندې پوهېږي نه ساده دی او هوښیارتیا دا وجه موږ سره محبت کولی زموږ تعاون حاصل کړی دی لیکن زموږ په ځای باندې د ماشوم سره مینه کوي او هغه سره تعاون کولی نه شي تفسیر حسن کلام وایي دا آیات دلیل دی چې کوم خلک د کینې نه ډک شي کینه پکې ډېره شي او کینه او بغض دا خلک راوپاروي نو د کینې نه ډک خلک د پلارانو د ګستاخۍ دپاره هم راوچت شي پلارانو ګستاخي هم کوي دغه شان د پیغمبرانو ګستاخۍ ته هم ورسېږي بېادبۍ ته ورسېږي او دغه شان به دومره لوی نیکان خلک لکه یعقوب علیه السلام غونته کې هستي په هغه باندې الزامات لګول هم شروع کړي چې دی نه پوهېږي او دی غلطي ده هغې غلطي ده او ساده دی او ناساده دی دې ته هم ورسېږي وایي دا د هغه خلکو پهچان دی د خلکو علامات دي چې کوم خلک د کینې نه ډک دي چې دا کله خپل اندروني مشورې شروع کړله او دا رایې ورکړله ټولو بیا د هغې نه بعد اوس د مسلې حل لټوي اقتلو قتل کوي یوسف علیه السلام او اترکوه یا وغورځوئ د لره ارضن یو کولاو ځمکې ته بل ځای کې ته یې ویسئ جلاوطن یې کوي دې علاقې نه یعنې ویې ویله چې بس مسلې حل داسې پکار دی چې زموږ پلار خو ساده دی په خبره خو نه پوهېږي هغه خو د سره مینه کوي موږ له پکار ده چې خپله پیدا ولټوو او پیدا داسې ده چې دی ورک کړو یې قتل کړو یا داسې ځګین ته یې ولېږو چې بله ځمکه بله دنیا بل ملک چې زموږ پلار ته بیا خبر هم نه چې په کوم ځګین کې پروت دی چې بس زموږ پلار په مجبوري ده چې زموږ سره تعلق شروع کړي بله لار به ورسره نه یخلو نو خالی بشي لکم تاسو ته وجه ابیکم مخ د پلار ستاسو وجه په معنا د توجه دی دا مخ کنایه د توجه نه چې کله تاسو د یوسف علیه السلام قتل کوي یې بل ځګین ته ویستی او بچا باندې خرڅ کوي ورکې کوي دې ملک نو بیا به د پلار توجه به تاسو ته راواوړي چې یاره زما زامن دي غټ زامن مې دي اوس دې سره تعلقات پکار دي د دې توجه ورکول پکار دي نو تاسو به د پلار مینه شروع شي
وتكونوا تاسو بشي من بعده د دین ورسته قوما صالحین قوم نیک څنګه قوم صالحین بشي تاسو به قتل کړل سړی هم خرڅ کړي نه کان خلک بشي د څنګه کیږي نو دې مطلب دا دی چې د رونو یو ویلو چې دا ټیک خبره ده چې د خپل پلار نه مزوی ورکول خرڅول بل ملته ورکول او قتلول لوی جرم دی غټه ګناه ده بده کې شک نشته لیکن د سکار به وګو چې په حال زمنګ مجبوری ده دا جرم به وګو بیا به توبه وباسو او چې توبه مستله بیا باندې کان خلک شو بیرته باندې کان شو ام بم کار وشي ام باندې کار شو ولته خبرې شوې د شیطانی وسوسه ویل کیږي تلبیس ابلیس کی امام ابن جوزی رحمه الله چونکه تلبیس ابلیس د شیطان په موضوع باندې مستقل کتاب دی د شیطان څه شي د څه کارونه کوي د دې نت ورک څنګه دی قسمونه سدي د کوم زګینو نه حمله کوي چرته کې دا کاروایان کوي مشورې چرته کوي په دې موضوع باندې یو مستقل غوړ کتاب لیکل تلبیس ابلیس چې شیطان پر انسانانو د ګډوډي څنګه راولي په دې موضوع باندې نو شیطان کو چونکی دشمن دی نو دا کارونه خو ضرور معلومه چې خراب نه کې دشمن کارونه چې تنه معلومه ولې دشمن خو ته خرابوي بیا نو دی وی شیطان چې کله انسان گمراه کوي نو شیطان د سره غټي حربي دی چې دی وی چې فرض کا اول خو چې انسان به ګناه باندې پويږي نه جوړه خو مجبوري باقي باندې خدای الله نه نسی خو چې کله انسان به ګناه باندې پويږي دا جرم دی او شیطان په ورچ نو شیطان انسان ته وی چې دا کار ټیک ته جرم دی خکار نه دی شریعت کې منع دی لیکن بده ټیم کې ستا مجبوری ده ته وکا او سب پلانکی مجبوری دا مجبوری بری سرش بیا توبه وباسي کنه نو توبه په نیت باندې په انسان باندې جرم وکي چې کله انسان دا ګناه وکي بیا وته زمړه وسته به کړه قبليږي دومره غټ کار موکا دومره غټ جرم موکا توبه به قبول شي ګپ ته ولي اوس ګر زبر معاف کېدل زیاده پکې نشته بیا مایوسی پړه کې ورواچي اوله به توبه باندې تمه باندې به ګناه ورواچي او چې کله ګناه وکي نو بیا به مایوسی ورواچي چې وسته باندې قبليږي بس لاړې غرق شي تباج نو دې رونو پړنو کې اندسي خبره وا چې دا کس به یوسف علی السلام به یا قتل کو یا به یې ورک او دا غي نورسته به توبه وباس چې توبه مستله نه کان خلق ورانه